زما زوی دی د ده یو زلمی زوی پکې دغه شوی دی ما ته په ژړا شو دغه شو راته راواړوته نو ما هلکانو له بوځه هلکانو له مې بوځه چې زه یې وینم چې ما ته باله وکړه ویې ویل سیدو ته ویې وړه سیدو ته یې ویې وړه یو مې ورور دی او دا مې ګاونډي دی مې ورور دی د ده نوم جاوید دی او د پلار نوم حسین دی او دا چې دی دا اکبر شاه دی د پلار نوم شازمین خان دی. انسان دومره بېبس او لاچار مخلوق دی د الله پاک چې ده ته پته هم نشته چې زما په دنیا کې 2 کاله دي 15 کاله دي 10 کاله دي او 15 کاله دي. زما مخې ته هم قبرونه دي او شاته هم قبرونه دي. نو دې مطلب دا دی چې په هدیره کې ناست یم پرونه پورې بلکې نن سهاره پورې دا ځمکه چې دا واره ځمکه وه په دې کې هېڅ قسمه قبرونه نه خو دا 10 قبرونه چې دا زما شاته او مخې ته وینئ دا د هغه زه به ورته بدقسمته خاندان وایم دا یې خاندان مړي دي کوم چې پرون په یو پیک اپ سوداګۍ کې لالکو کې حادثه کې وفات شوي دي. په دې ټول کلي باندې یو ډېر لوی غم دی بلکې پرون کله چې دا حادثه شوې ده ټول سواد چې دی هغه په غم کې دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو درنو پښتنو، زه یم وحید الله خان. ګران ملګرو، انسانانو خپل د راتلونکي ژوند دپاره بلها پلانینګونه بلها منصوبې جوړ کړي دي خو الله پاک فرمایي چې کل نفس ذائقة الموت، دنیا کې موجود هر نفس چې دی دې له زوال شته او دا به ختمیږي. انسان دومره بېبس او لاچار مخلوق دی د الله پاک چې ده ته پته هم نشته چې زما په دنیا کې 2 کاله دي 15 کاله دي 10 کاله دي او 15 کاله دي. تېره ورځ ګبین جبل لالکو کې کومه حادثه چې مخې ته راغلې ده کوم سوزوکي پیک اپ چې غورځېدلی دی پای کې 10 تنان تر دې دمه چې دي هغه وفات شوي دي. پای کې زما سره دا مشران چې ولاړ دي 7 کسان چې دي هغه صرف ابتدایي تعلق د یو کور سره دی. په دې ټول کلي باندې قیامت دی بلکې زه به دا ووایم چې سواد کې پرون ټول سواد باندې چې کوم دی د سوق فضا چې د هغه خوره وه. مختلف سیاسي مشران هم دلته کې راغلي، سماجي ډېر زیات خلک دلته کې راغلي دي. زه یې بابا نه تپوس کوم چې دا واقع څنګه مخې ته راله او الله پاک دې دوی له د زړه صبر ورکړي. زما سره دا بل مشر چې ولاړ دي د دوی پکې هم یو زوی وفات شوی دی. مخکې زه د بابا له ورځم. بابا السلام علیکم. وعلیکم السلام. لږ غوندې مخکې راته خپل تعارف وکړئ، نوم راته ووایي. زما نوم بخشاد دی او د دې بازخیل اوسېدونکي مندړ او بازخیله مندړ اوسېدونکي. بابا تاسو خو واقع پته یې که نه دا واقع څنګه مخې ته راله؟ دا واقع داسې شو چې زموږ دا بچي ښه دینداره بچي وو او داسې لکه لوفر موفر باندې نه وو. زما ورور راغلی تله په چوټۍ باندې، زما زوی هم راغلی چې دی چکر ته درکړم او بیا به چې رالو زه ته لاړم سمې ته او دوی چکر و مخې ته په بوچي د خټ سره لالکو کې خدای پاک مازدیګر ته هغه طرفه حدیثه راوسته جو الله پاک زما نه دا بچي واغسته. دا ټول و بچي چې ستاسو دي ستاسو سره څه رشته ده د دوی؟ رشته کې ستاسو څه سره دي؟ دا زموږ د ورونو بچي دي، زما نسي دي او زامن مې دي 2. د زوی ده دی ورور مې دی او موږ ټول یو ځای شریک یو. د ګاډۍ حادثه چې راله دې کې تاسو څه اطلاعات شته چې دې کې غلطي د چا وه یا دا حادثه ولې مخې ته راله؟ دا ګاډی چې په چړې راکوز شو یو دا ګاډی بیا په هوا تله ښه دوی ډرورو ته ناست لکه دغه دی هسې هغه خو بریکو ته پیل شو خو په دې کمر راغلی او زه په شیرګټ کې واقعه چې راله زه چې راورسم جولاکوټ د مړو ډاکو جمعه الله او 3 کسه په هسپتال کې دي. اوس چې 3 راله یو لا په سیدو کې داخل دی. یو کور کې یو غم وشي بلکل علاقه راغونډه شي ډېر زیات لوی غم خلک پې خفئ و مړي چې یو ځای کور ته رالو دا څومره لویه صدمه وه. او داسې په قبرونو کې بره تاسو مخبرۍ ته نه وتلي موږ داسې په یو ځای باندې لکه ښخ کړه. بابا بیا دومره څنګه کړی خبرې کې لګیا ډېره لویه حوصله د الله پاک الله طرف نه ده زموږ په شکر ما چې الله ته نه ناراضه نه شي ته نه ناراضه نه شي او دا په موږ امتحان دی او راغی. حکومت نه دې وخت کې ستاسو اپیل څه دی؟ هېڅ هغه هم لکه واورې لکه خدای پاک حدیثه راوستې ده واړه زموږ مړه دي او تمه به الله نه کوو. په دغه روډ باندې د ګبین جبه کې بار بار حادثات کېږي د دې روډ طرف ته هغه حفاظتي پوسټونه چې دي هغه نشته که څه وجه ده تاسو خو د دې علاقې دغه چړۍ زه خو پکې نه وم تللی او دغه چړۍ دا ګاډی بیا په هوا تللی په دې ګاډو چوت ختللی. صحیح سیفټي نشته دی هغه سیفټي بیخي نشته ولکه دا سیفټي نه دا څه مخله نه راتله
تاسو حکومت ته ستاسو څه اپیل دی باره کې حکومت دغه دی سیر تفریح لپاره لینډ برابرۍ نه پهله د روډ بندوبست ضروري دی غټې چړیانې دي واړه برګونه پکې خاص کار نه کوي او سیفټي نشته چې راغی جو لاړ صحیح 300 فوټ ګهرۍ ته دغه غورځېدل لکه سیفټي نه دی نه تلو د بس جنګېدل واپس په روډ ته راغورځېدل دې سره زه یو خبره دام جمع کوم مخکې ګبین جباړو چا پیژندنه دی ته وزیر اعلی دی ته یو ښه روډ جوړ کو خو دې له حفاظتي پوښتنه ورنه کړه چې ګاډي ته که لږ هم حادثه راځي چې یاره ګاډي بچ کېږي د حادثات نه راځي نو دې دپاره حفاظتي پوښتنه چې دي هغه ډېر زیات ضروري دي زما سره دا بل مشر ولاړ دی دی سره مې یو څو خبرې اترې کړو السلام علیکم وعلیکم السلام کاکا جي لږ خپل نوم راته ووایي تا زما نوم اول شاد دی ښه جي ښه دې حادثه کې ستاسو څوک وفات شوي دي زما خو پکې زوی و ورورونه مې دي درې او دوه مېلمستې دي او څه پکې زخمیان دي 3 کسان خوا شکر دی ښه دي ستاسو زوی د څو کالو د 14 کالو نو چکر له چې تلو ستاسو نه تپوس کړو او تپوس یې کړی و زما بل زوی سره مو قاري خدای بچ کو یو بل وراره مې سره مو هغه نه ټکېدلي هغه بس خدای بچ کړي سلو 15 کسان پکې خدای بچ کړي او نور چې چا وخت هغه ولاړ تاسو څه لګي دې واقعې کې د چا غفلت شته د چا غلطي پکې شته یاره هېڅ غلطي نشته او ښه هغه ډرور هم څه ناشنا نه و او دوی هم ناشنا نه و ښه برابر دا ځکه چې چلېدلي د ډرورانو غلطي نه وه چې وخت راشي هغه خو راغلی هغه سړی په اواره کې مري په غره کې مري او هر څنګه مري حکومت نه ستاسو حکومت نه موږ څوم طالبان شو کولی دا خو د سیل ځای دی جو کو څوک ځي جو ځان دې پاس کې موږ خو پکې وخت راغی پکې دا زموږ عمري روډ نه دی او چېرته سیل پیراله کان روان شو او ته حکومت نه زموږ سړک نه سیډونو ته بیخي څه نشته که نه نو زه خو نن ترې خو دوی ته وایي چې وایي نو دا به رامنې شوی خو څه ورته نشته دا دې وایي تل ډارې کوو دغه رنګې د مري ته چې موږ لاړ شو که نه د دې ګبین جبې په شان علاقه ده نو د روډ نه لرې بیا داسې حفاظتي غټ غټ پوسټونه دي که ګاډي بې کابو دي یا یې سره ونښلي که نه دغه پوسټونه نشته دې ته دا وایې که نه چې نو دا به رامنې شوی دی به یو ځای ته رامنې شوی نو دی به ښکته نه وتلی نو دی د دې وجې نه لاړ چې لکه دی د څه ونو مخې ته ټیک شو جي دا د علاقې نور هم ډېر زیات مشران ولاړ دي زما سره څوک دې باره کې څه خبره اتره کول غواړي تاسو څه وایي دې حادثې باره کې نو موږ به څه وایو چې حکومت نه همدا دغه دی چې بس دغه روډ چې سیفټي وشي بل چا سره داسې زیاتی هغه نه کېږي ټول کور والا نشته که نه هېڅ شی کامیا ورته نشته دنیا را روانه ده کامیا پرې نشته بلکل بده دی ډېره ګڼه ده پرې په وفات شوي ماشومانو کې د یو ماشوم پلار شاه حسین صاحب زموږ سره ناست دی خیایي سره یو څو خبرې ترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام حسین صاحب څنګه حال دی صحت دی ښه جی شکر الله تاسو کوم ماشوم چې دی چکر له تلو کور نه چې تلو اجازه تاسو نه اخیستې جی د زمانه اجازت واغسته زه په دې پټي کې مې کار کوم او د هغې نه بعد دی ما پسې راغی ما ته وایي چې خانجي زه ځم دله ما ټکټ راغستی او ما یې کراچۍ ته تو بله ورځ ځې او مطلب دا ته به بیا ستړی په ستړی به راځي او بیا به کراچۍ ته ځي خو بهرحال دی دې وړو ته د ملګرتیا ته او دې ته خوشحالېدو جو ما ورته هم دونه سختي مې ونه کړه ما یې زه لاړ شه چکر دی مازدیګر بیا واپس راځي نو هغه د الله د طرفه به دغه مصیبت او دغه پریشاني به موږ له الله مقرر کړې وو تاسو ته څنګه پته ولګېده د واقعي باره کې اطلاع تاسو کوم ځای کې وشو تاسو کوم ځای کې وایي جی دا خو زموږ دا ټول یو پړوس و دغه پړوس والا خلک هغوی ته ټلیفونونه شي وو هغوی جړاګانې وې په کورونو کې د هغې نه بعد بیا موږ هم لاړو نو موږ کالاکوټه پورې لاړو د کالاکوټ نه بیا امبونیا سې د دارمۍ د هسپتال نه ډکې کړې وې هغه مټي هسپتال ته رالی نو مټي ته پسې موږ لاړو نو دغه ځای نه موږ خپل لاشونه راوچت کړل او خپل کورونو ته مو راوړو اولاد دنیا کې ټول نه الله پاک ټول نه عظیمه تحفه ده او دا ډېر خوږ نعمت هم دی ټول پلارانو په زړه کې یو خواب سجاو کړي چې یاره ماشوم نه به دا جوړو دا جوړو یا داسې یو ثانیه چې راشي نو دا د پلار په زړه باندې څومره لوی غم پرېږدي جی ډېر زیات غم پرېږدي او د دپاره خو ما اوس دا میټرک امتحان یې کړی و د 18 سال ایج و او میټرک امتحان یې ورکړی و نو ما به دا پړه کې کرل لیبل کړل چې دی به یا زه فوج کې برتي کوم او یا به چېرته کې بهر ملک ته بهېږم ګران ملګرو د وزیر اعلی محمود خان په کلي کې ناست یم دا بازخیله مندر دی تحصیل یې مټه ده او د وزیر اعلی صاحب خپل کلی دی زما مخې ته هم قبرونه دي او شاته هم قبرونه دي نو دې مطلب دا دی چې په هدیره کې ناست یم پرونه پورې بلکې نن سهاره پورې دا ځمکه چې ده دا واره ځمکه وه په دې کې هېڅ قسمه قبرونه نه خو دا 10 قبرونه چې دا زما شاته مخې ته وینئ دا هغه زه به ورته بدقسمته خاندان وایم دا یې خاندان مړي دي کوم چې پرون په یو پیک اپ سوداګۍ کې لالکو کې حادثه کې وفات شوي دي
په دې ټول کلي باندې یو ډېر لوی غم دی بلکې پرون کله چې دا حادثه شوې ده ټول سوات چې دی هغه په غم کې دی هر کس په دی باندې خفګان ظاهروي موږ په خپله دلته کې رالو دا قبرونه چې دي دې کې اوس تدفین وشو موږ ورسېدو او خلک چې دي واپس کوو شو د دې ځای خلک چې دي ډېر زیات خفه دي ګرانو ملګرو صرف یوه مطالبه ما چې هغې سره خبرې اترې وکړو یو مطالبه هغه وکړه چې وزیر اعلی محمود خان چې دی روډ یې جوړ کړو ګبین جبې پورې خو حفاظتي پوسټونه چې دي هغه تر اوسه پورې نشته که دې ته حفاظتي پوسټونه ولګي سیډونو ته نو نن به دا پیک اپ چې دی سوزوکی چې دا به هم لاندې نه وه غورځېدلې وزیر اعلی صاحب کېدای شي په نوټس کې دا نه نو په نوټس کې موږ دا راولو چې حفاظتي پوسټونه چې دي دلته ډېر زیات ضروري دي زما سره دا کاکاجي ولاړ دی چا چې د تدفینو کو زه یې تپوس کوم چې دا قبرونه د کم ملګري دي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کاکاجي لږ د خپل تعارف را سره وکړه تاسو څوک یې زما نوم محمد رحیم دی دا زما ورونه دي یو مې ورور دی او دا مې ګاونډی دی مې ورور دی د ده نوم جاوید دی او د پلار نوم مې حسین دی او دا چې دی دا اکبر شاه دی د پلار نوم مې شازمین خان دی او د بل مراد نوم د دغه ماشوم د 3 کالو دی دا د اکبر شاه زوی دی دا زموږ سره په دې ورونو سره په دې کیسه کې زموږ دي چکر سره دی دی چې تلو تاسو نه اجازه اخیستې وه چې تلو کله چکر له دا زموږ نه اجازه د ما د مشر ورور دی هغه تللی و خور ناژور په مردان کې هغه سهار 4 بجې وتی هغه نه اجازت نه دی اخیستی والکان وه یو د اوبۍ نه راغلی و هغه دا ټول واړه دا راغونډ کړي چې مونږ په چکر راشو یا هغه الله تعالی به دغه مقرر و دغه پکې راغلی زامن چې کله وشي نو د پلار په سترګو مونږ کې یې مونږ سپاري لوی خوبونه یې که نه نو څه خوب دې داسې زامنو دپاره لیدلی و چې یاره د دی نه به زه دا جوړم خو هغه خو نن نشته دا ځمکه چې کومه ده د مونږ له مونږ کنډرل اخیسته دا د دوی قبرونه شو دا له پاروس مونږ هسې دې ته مونږ دا کورونه په جوړوي بېګا مونږ پې دا دغه وکړه چې دا خو پاتې شو مونږ پکې څه لګرځو خو د دوی قبرونه کورونه شو په ځان نه دي قبرونه پکې جوړ کړو وکنې ولا دلته سپارئ مقبره زموږ هغه ځای وه دا مونږ دلته وسپاره کاکا چې ته کوم ځای وې کله چې تا د خبر رالو چې دا زه په درشۍ بچي لګوم وفات شوي دي درشۍ لګوم مونږ د ټلیفون نه زما ورور ته راغی بل چارمین نوم عبدالقیم ته هغه سره زه ناست وم دا خبر راغی چې داسې قصه وشو هغه چې مونږ ووتو له روډ ته ګاډه وکړو مونږ چې له کاړاکوټ ته ورسېدو دوی واپس هغه طرف یې ونس راغی بیا چې مونږ باغډۍ ته بل راغی بیا چې شاړي ته بل راغی په لار رش ډېر زیات و مونږ چې بیا مټې ته ورسېدو دا 3 ورځې مونږ سره ورسېدو دا چې کوم راغلي بس مړه وو ټول په ځای هلته مړه وو او دا نور میلمانه پکې د مردان نه یو ځای بل ځای زخمیان نور ټول زموږ دا ټول مړه واقع تاسو ته تحقیق خو به کړي په دې واقع کې چا د غلطي شته دې کې چاته هېڅ چا د غلطي نشته دا ډرور و چې ما د بل خپل زما یې راته ته ما وایي چې دا دغه پیل شوی دا ګرم شوی دا بریک کار نه کوي ودرېدی چې لږ کوس پیکو شو دغه ځای پې ودرېد هغه چې زه مونټ مخامخ شو ډرور بچ دی هغه چې زما نه بیا شیرنګ لاک شوی بیا زه نه یم پوه شوی نور دې کې څه غلطي نشته د دې ماشومانو مور او بۍ خو باندې خو هم ډېر لوی غم غم دی ټول باندې موږ ټول دې باندې ټول باندې غم دی خو د سختې نه مرګ نشته چې پرون په ایمرجنسي کې دا تندې وی که نه دا یو 10 مړي دي پراته وه مقام دلته و حکومت نه ستاسو څه مطالبه ده حکومت نه هېڅ مطالبه زموږ څه مطالبه به دي موږ سره چې کوم منډه ته هسپتال مې ونه سو هغه وکړله صاحب هم بېګا راغلی وه پرون په مټه کې مخه موږ له مړ نه تر لار څه کړي نو د هغو څه دغه نشته د وزیر اعلی صاحب وزیر اعلی د وزیر اعلی صاحب ورور په اسات موقع راغلی چې موږ څنګه ایمرجنسي ته ورسېدو ولاړو عبدالله خان ډېره زیاته مننه ګرانو ملګرو تاسو د دې مشرانو خبرې اترې واورېدې دی له الله پاک دومره یو لویه سینه یو دومره لوی زړه ورکړی دی باید که د دوی په کور کې دې وخت کې وه او یو بل کور چې دی پای کې 3 جنازې پرتې دي خو بیا هم حکومت ته د دې هېڅ قسم اپیل نشته د چا نه هم هېڅ قسم ګیله نشته نه د ډرایور نه د بل چا نه د دوی مطابق بس الله پاک درته یو حادثه راغلې وه خو یو وړه غوندې مطالبه دی د حکومت نه وکړه چې وزیر اعلی صاحب ګبین جبې ته ښکلی روډ خو جوړ کړو خو د دې سیډونو ته یې حفاظتي پوسټونه تر اوسه پورې ونه لګول که چېرې دلته حفاظتي پوسټونه لګېدلی وی نو دا سوزوکی به رامنې شوي نو هېڅ قسم داسې واقع به نه و راغلی د دې نه مخکې هم ډېر زیاتې واقعات داسې راغلي دي که چېرې وزیر اعلی صاحب یا د هغوی نورو کسانو ته زما د اواز وررسي نو هغوی د مهرباني وکړي په دې باندې لږ کار وکړي د روډ نه به ډېر زیات کمه خرچه په دې باندې راشي دا حفاظتي پوسټونه دلته وشي نو داسې نور واقعات به مخې ته نه راځي د بل پروګرام پورې وحید الله خان له اجازت ورکوي چلو الله پامان حفاظتي پوسټونو سره سره وزیر اعلی صاحب ته زما دا درخواست دی چې د متاثره کوم کور چې دی 2 کورونه دي یو کې 3 مړي شوي دي یو کې 7 مړي شوي دي د دوی سره د بھرپور تعاون وکړي
باید چې دغه تعاون سره د دوی هېڅ هم نه کېږي نه د دوی یو ماشوم هم واپس نشي راتلی خو دومره به وي چې لږ ډېر د دوی سره تعاون به وشي او دوی ته به احساس وشي چې یاره حکومت زموږ سره ولاړ دی وزیر اعلی صاحب نه زما دا درخواست هم دی مطالبه هم ده چې لوی غم په دې کلي باندې راغلی او دا ستا خپل کلی دی زر تر زره د وزیر اعلی په خپله دوره وکړي او دوی کورونو ته دې په خپله راشي ډېره مننه